د سار سار کې د مرغو د اوازونه، دا یخې هواګانې، های های، بس د مونږ نه پس نری په کلو کې داسې ماحول مزه کوي. هغه د نور نری نری سرخي راختلې ده او د دم چکر لا په تولانده کې د جنازې باره کې یو اعلان واورئ سار سار کې، الله دې وبخي. ما په دې مخ باندې نور هغه نری نری جړوالی پروت دی او ته پکې دومره خوند کومه بس هسې نور خو چې دا سار کې پاسې که نه او داسې ګرځئ اکسرسایز کوي، انشاءالله بیا به هغه روټین سټارټ کېږي. خو روژه وه، په روژه کې څه کېدل نه، او نن خو بس چاته انتظار دی چې راشي چې ځو. ډریور څه انتظار دی، ډریور راځي نو بس ځو. داسې یو لنډې غونده کې چکر به ورته ووهو، بل چا سره ځم ګورې هسې خلک وي ګرمي ده، والله داسې ښکلی یخ موسم دی. اوس چې ورته د هګۍ پراټه وکړو، کور مې ول آواز ورکړه، مې ډریور وي چې ناشته لږه ښکلې تیاره کړې. ما سره د خپل ځان غمي سړي خلک به خپل کار کړي. ډریور باچا خو رارسېدو، خو ځو چې دا سپلی مپلی ورته واچوو چې ځو. بھائی چې دا سپلی بدل کړئ چې پراټه دغه وازغه خو نشته. دې سامان ته وګوره که نه څنګه ښکلې پروت دی، داسې طبیعي یې وله کړی ګډوډ دی که څنګه. ګورډوکه که سار سار کې تصویر څومره ښکلې راځي. دا بیګا وړو ګډوډیشن. ډریور صاحب له مې چای ووړه نو زه ومه امتیاز لاله و او درې منډې پخې کړلې. هغه خپله ونه خوړه، ما مونږ ترې مخکې چای وڅښله، هغه اوس پاڅېدی چې چای وڅښه، هغه هګۍ ونه خوړه. مې ولې وایي زما له نیخې نه مې ما ته به دې ویلي ما به ړومبې غرنجولې به دا به بیا تا زما نه لیده کم دی، خو څه کوې ورسره. په تا د ما پرونه راسې زړه سوځي، تش کارونه کوې. بس تاسو ته مې ځکه ووایي چې غلی شئ، کنې غلی به کښېنم نو شا ډریور چې دی هم پنجابی دی او شاته پکې زنانه دي هم د پنجابي دي. بس زه پکې څه ویلی نه شم، صرف اورم اورې دغه بھائی ड्राइवर हम खुश हो, खाला हम खुश हो, उस इंतजार दे. ये आपको पुश्तो नहीं आती? पुश्तो नहीं आती? गुजारा है थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा, बोलना में थोड़ा सा. और उस्ताद पे पुख्तो लग लग पोई की कोई राजी लग लग पे पोई लग लग वाला वर्जी मो पोई कम पे मैं हूँ सर पुख्तो है हूँ लब पर हूँ थोड़ा दिमाग निकता. भाई मर्दान ته ملمانه راوستل راغلي دي د اسلام آباد نه پالر ته، بس ډیوټي یې ما له په سر کړه، ته به دې سره لاړ شي. مې بس صحیح دی نو اوس استاد وایي چې زه ځان له سیټ دپاره ساده راخلم، بس ګورو چېرته مارکېټ که کولاوي. استاد جي بھائی ځان له سیټ له هغه سیټ باندې ورکړه یو منټ هغه سیټ. بھائی دا ټیلیفون پسې ټیلیفون نه دی، مېلمانه مو رسول مې زه څه کټناپ کوم نه تختو مې نه چې تاسو دغه کړي دي. څه ښکلي شیزونه لري خو څه شیزان دي نو بس ځه دي او ځه څه نه شو ویلی. استاد راغلی دی بھائی، استاد وایي چې زه ځان له څادر اخلم، نو څادر نشته، ټول دوکانونه بند دي او څه دپاره سیټ دپاره اخلي، سیټ کې هغه مرۍ لګولي دي یو منټ ووینئ.
ته جي ځان له دغه رالي کپړه راخلي د دې لپاره کپړه نه وي هغه ډبل ټیشو کو غټ میلاو شي وي هم صحیح دی د راغلي یو بس اوس انتظار دی او 4 غنټې به کم سے کم په دې باندې لګي 30,000 روپۍ مې دا مال راکې داسې سرخي بدله وم داسې سترګې بدله تورې کړم بھائی د نور کله په لحاظ سره په مردان کې بیخي رش نشته دی تاسو ګورئ نه دی سوی منه خو دا ګاډي نه دی او استاد وي 2 کروڑ 80 لاک روپۍ دی ولې دا د سره که نه او په دې ګلګت او په ملم جبا په سوات او یې خو بس چې په دې غرونو یې ور سر کړي که نه ورخو شي ګاډي ته ښیم غوږ کېره خو کم دی نو مړه کم دی نو کم دی یاره زه خو تکې شوی یم ځان له جوس رالم او استاد وي مال هم مالټې والا راواللم بیا بس صحیح ده رالم در هغه ته خپل دوکان هم پته نشته دی چې شته که نشته دی انشاءالله جوس خو م راواغېستل او بس ګاډي له ځو مارکیټونه دوره پورې بند دي چې استاد جي ته څادر هم میلاو نه شو او ډبل ټیشو هم میلاو نه شو په دې ډله مې داسې یخ ورغی بھائی ډریور یې زموږ بس ډریور راځي داسې په زاویې ګاډی ودرو ماشاءالله 12 بجې سره پاسه اوس وزګار شو کلي ته ځو نو په لاره به هم میلاویږو استاد جي ته خپل امانتونه میلاو شو چې ځان له سالي استاد جي لګیا دی هغه بیه کوي ځان له څادر علي ځینې لوکه راته لګېدلې وه خو پاپا ملګري راغی او په لار سې ځان سره راوړلی و پیسټري کیک انډا پراټا دا خورو او ورځو پېښه کلي ته دغه شوی ډکې یم دې ګاډي باندې یو لږه غوندې ګلدسته لګو د ډولۍ ګاډی دی نو ځکه اخر کاربایي د خپل هغه له راورسېدم که نه کلي ته هم راورسېدم او السلام علیکم وعلیکم السلام دا ګوره کارګر له راورسېدم او جي او ګوره وروره دلته دا مزي نو څه به کوې دغه یا مسافرو نو دلته خو دا مزي دا وګوره دغه بھائی زه تللی وم بل خوا دې ته وګورې دا زمونږ د لوکاټو غله دي ټول 1 2 3 دا څه پکې مي دا ټول بھائی لوکاټ یې راله دغه کړي چې پکې دي اوس زه کپړې بدلوم نهانا ہے لامبلی ہے او بیا روټۍ ده نو اوزګار نه یم